بسم الله الرحمن الرحیم. دلته ناز زما ډیر په ما ګران غیرتي د چارسدې سترګې اواز او دلته کې ډیر سینیر صحافیان رونه زما نن دلته کې زما ناسته دا ضرورت دا ولی محسوس شو تقریبا 2 میاشتې برابریږي په چارسدې هسپتال کې یو داسې واقع شوی وه چې هغه زما په خیال د چارسدې عوامو څه چې د ټول صوبې عوامو د هغې برپور مذمت هم وکړو وخت په وخت او دې ته ډېر په سپک نظر هم وکتل چې دا کومه بېعزتي د صحافیانو وروڼو شوې وه د هغې قصور څو د هغې خو دغه هلته کې څه ذاتي مفاد نو څه ذاتي جنګ نو څه ذاتي فایده نه وه او د چارسدې هسپتال ته تله دا خو چې دی د عوامو اواز اوچتولو د عوامو له تپوس کولو چې هغې ته څه مسله ده څه تکلیف دی او دا د دوی په فرایضو کې شامل دی دا د دوی کار دی دا به دوی کوي د عوامو تپوس د عوامو اواز اوچتول د هغې د ښه بد تپوس ځکه چې دا صحافیان داسې دي چې د مظلوم عوام سترګې هم دې ته وي ځکه چې هغې خو خپل اواز نشي رسولی چاته که نه ډېر داسې خلک دي چې د هغې اواز صرف د هغې پورې محدود دي خو کله چې صحافیان رونه ورشي نو هغې ورته د زړه خپل هغه بړاس وباسي او په دغه روز هم دغسې یو واقع شوی وه او د هغې د تپوس دپاره چې دوی د چارسدې مس سره میلو شو نو خدای په سر ولاړ دی ما چې هغه ویډیو وکته زه هسې عقریان پاتې شوم چې دا د عوامو په پیسو ناست یو تنخوادار یو ملازم دی او د ده دا رویه داسې وه چې هغه د یو ایجوکیټډ سړي رویه نه ظاهرېده هغه د یو بدماش د یو لارو کوڅو د بتخور او د یو ډیر تړ کلاس سړي رویه ماته ښکاره شوه او هغه چې هغه کومې دیکې صحافیانو له ورکړې او بیا د هغې سره یې کوم سلوک وکړه کومه بېعزتي وکړه نو زما په خیال چې دی نو موږ ته په دې باندې افسوس هم دی موږ یې مذمت هم کوو او موږ د صحافیانو وروڼو سره د پاکستان مسلم لیگ نون د چارسدې د صدر په حیثیت زه دې ته وایم چې زه تاسو سره په هر میدان ولاړ یم زما ملګري د سره ولاړ دي او د ذلین نه بهر زما چې په صوبه کې په مرکز کې کم قیادت دی او کم مشران دي هغې هم د سره ولاړ دي زموږ لیک چې څه وي انشاءالله موږ تابعدار یو دا یوازې دا نه چې موږ ستاسو لپاره تابعدار یو موږ د چارسدې د عوامو دپاره کم دا زیاتې چې ورسره کېږي کم دا ظلم چې ورسره کېږي د هغې د حق دپاره موږ به په هر میدان باندې دا آواز اوچتو تاسو وکتل تقریبا د 2 میاشتې کې دا خو موږ وکتل خو داسې د دې نه مخکې هم ډېر داسې واقعیت دي کله چې د ایمس راغلی دی د روزې کله ماشوم مري کله زنانه مري کله چې د یو واقع کېږي کرپشن خپل آخري انتها ته رسېدلی دی نن چې دی نو هغه چې کم د مفت علاج دعوې به وي او د صحت کارت دعوې به وي هغه ټولې دروغ ثابته شوې نن چې په دې صوبه کې د کمو خلکو حکومت دی هغې چې د عوامو سره کمې وعدې کړې وې او کمې دوکې یې ورکړې او ورکوي نو دا ډېره د افسوس خبره ده ځکه چې دی نو عوامو هغې بله ورځ برپور مسترد هم کړل هغې چې کم د احتجاج دپاره راوتي هېڅوک ورسره رونه وتل ځکه چې هغې رنګ په رنګ دوکې د عوامو له ورکړې بله ورځ دلته کې چې کم اپریشن کېږي نو په صحت کارت کې هم د ایم ایس اف خپله حصه ده هغه وایي چې ما ته به خپله حصه را رسوی که دلته کې کمې دوایانې نو چې کمې دوایانې راځي د ګورنمنټ د طرفه نه پوهېږو چې هغه دوایانې چېرته ځي مونږ خو چې د چا نه تپوس کوو هر سړی دا فریاد کوي چې د یو سرنج هم ضرورت شي نو هغه هغې د بار نه رالي ډیوټیانو چې کم حالات دی په ایمرجنسي کې اکثر د کلاس 4 ناستي او هغې چې دی نو د مریضانو ټریټمنټ کوي نو څونه د افسوس خبره ده چې یو داسې ډسټرکټ هیډ کوارټر هاسپټل چې یو دومره لوی هسپتال دی د چارسدې په لکونو آبادي ده او په هغې کې هغې دپاره یو داسې سړی هغه ته داسې ذمواري ورکړی شوې ده چې هغه نن کلاس 4 چې دی په سیټ باندې کینولي او هغه د هغې علاج کوي نو آیا دا په دې ضلع کې زموږ ایم نشته زمونږ ایم پی ایګان نشته چارسده خو چې دی نو 5-6 ایم پی ایګان ایم ان ایګان وزیران دا دلته کې چې دی نو ناست دي خو د افسوس خبره ده چې هغې هم د خپلو عوامو د حق تپوس ونه کوي چا چې ورله ووټ ورکړی دی چا چې د عزت ځای ته رسولی دي
نو موږ ته خو د هغې پر یوه باندې هم افسوس راځي ځکه چې دا خو عوامو لیږلې د دې دپاره دي چې دوی به د دې د حق تپوس کوي نو دا یو ایم ایس چې ناست دی آیا په دې ټوله صوبه کې داسې یو قابل سړی بل نشته چې نن دې سړي ته د 2 غټو هسپتالو ذمهواري حواله شوې ده نن دې د هغې مشري کوي په رزړو کې هم چې دی په کروړونو روپیو لګی دی فضولو لګی دی عوامو ته څه فایده رانله دا هم ډېر لوی هاسپټل دی دا پیسې هم فضول دي ځکه چې د چا په سر دم درد نو دلته کې د هغې علاج دلته کې نشته هغه چې دی نو ریپورټ پېشاور که نه نو دا ولې چې دی نو دا دلته کې دا ډاکټران ختم شو یا قابل خلک ختم شو یا په دې سړي کې داسې څه صفت دی یا ما ته خو نور څه صفت نه ښکاري نه څه قابل دی نه څه خوش اخلاقه دی چې چا چې دی نو د چا تپوس وکړي چا د عزت ورکړي چا سره په خوږه خوله خبرې وکړي نه پکې دا صفت شته خو بیا پکې داسې پدې چې دی به چېرته دا پیسې چېرته بار صوبې دغه مشرانو ته رسوي دغه فنډونه به د هغې خلکو له ورکوي نو بالکل دې کې څه شک نشته دغه خلکو ته نن ضرورت شته دی ځکه چې دلته کې یو دهشتګر راغلی دی او یو مطلوب شخص هغه راغلی دی هغه نن زنګ دلته کې په صوبایي وزیر اعلی هوس کې هغه نن سره د 300 کسانو ځان سره فیملي هم راوغوښته هغه ناست دی د عوامو هلیکاپټر د عوامو د ټیکسونو پیسې د عوامو چې دی په کروړونو روپۍ هر ورځ چې دی نو 300 کسانو میلمستیا زمونږ په ټیکسونو زمونږ په پیسو د دې غریب عوامو په پیسو د هغه میلمستیا د یو دهشتګر کیږي نو زما په خیال دا کم پروګرام چې زنګ د 400 صحافیانو روان کړی دی موږ دې سره بھرپور حمایت هم کوو او ان شاء الله کدی سبا ته دی او د اسمبلی مخې ته احتجاج کوي نو زمونږ چې کوم نمایندګان دي د مسلم لیگ نون نو ان شاء الله هغې به له روزي هغې به سره تعاون هم کوي هغې به د دې اواز هم اوچتوي که د دې ځای نه پاتې شوه د دې ځای د امپیګانو منیګانو له پاتې شوه نو د مسلم لیگ نون زمري مړه نه دي په اسمبلی کې په صوبایي کې هم شته او په قومي کې هم شته او تاسو غم مه کوئ زمونږ ملګري زمونږ مشران زمونږ پارټي هغه د 400 د عوامو سره هغه د دې صحافیانو ورونو سره په هر میدان او په هر موقع ولاړه ان شاء الله موږ به ستاسو ملګري او په چې تاریخ چې دا کم کال دی او دا کم احتجاج دی مشترکه د ټولو پارټو د عوامو د مختلف تنظیمونو نو ان شاء الله په دې کې موږ مسلم لیگ نون بھرپور شرکت هم کوو تاسو سره به ولاړ یو چې هر څنګه حالات راځي موږ تاسو سره یو د 400 عوامو سره یو د مظلومانو سره یو د غریبانو سره یو موږ هم ستاسو اواز یو او تاسو سره په هر موقع ولاړ یو ان شاء الله ولاړ به یو